یو دوا یارانو دواړه بزرګانو د ټاپ بزرګان. یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو. خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرې دو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی. او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو. داول بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان نو یار ورته د کفن نه لاس راوویسته چې لاس یې راوویستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه. بزرګانو وی که د لاس ورکوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې ونه لاس. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې وروغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاوزې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار محنت او مشقت پکار سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی لاندې فی الحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی رشه وګوره فی الحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم د څنګه زده کړی مونږ ته یې وښایه. هغه وی په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا ده پخله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان ګریم بریخي ړم تور ده حجم کړه ړم تور ده ګمن زمواله ړم تور ده مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل ړم تور ده. تاسو پوه شئ دته دړه صفائی پکاري. ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی داسې وظیفه ما ته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم اوبو د پاسه ویل ښه ویل دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسې اخوا دې خوا مه ګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا بس اوبو د پاسه به ګرځي. ویل ډېره ښه ده. به دریاب غاړې ته ورغلی په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه یې وردنګلي دي چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی د پیر نامت یې هیره شوې ده یا الله یا الله یا الله خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي ښه وګرځېدو راغی
پیر ته وی څنګه چلو پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم رانه هیر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه وی بچیا دغه وخت کې د زوی یادو وی نه وی خزا وی نه وی لور وی نه وی زه وی نه کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله ویړه کې د بل څوک نه و سوا د خدای نه وی نه وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کور وي تاسو پوه شوئ په خبره دړه صفائی غواړي لغوندې محنت سره که تا ونه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرګ قسم یې ماته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر اوسم شته ابل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم پې ورغلم او اوسم شته باجوړیان راله ورپسې وې صاحب مونږ دا خپل مړی وړو ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړی وی جی نه وړو اجازت وکړه وی ګوره مې وړی وی نه جی ته اجازت وکړه زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لري کړي دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلی او تک سور د ګلاب ګلې د سپېږمو ته داسې ولاړ او استاد مې قسم خوړو چې ما ولیدو وې ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دی لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې را وزر بس هغې تختې ور په صاحب ته راغله وی صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې مالی پرده یې مالی دا په ژوند دا به هغه وخت سره پیدا کیږي او که وړاندې نه پیدا یو سوال شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر اخلاصه ده او که خوب لیدلی وي نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلائل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہ کہ مشکل بھی په دې ملک دغه جاهلانو ته به مشکل وي چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه چا چې دین سره رابطه او تعلق وي اغي ته هیڅ مشکل ځکه په دین کې داسې شی نشته چې هغه علماء لیکلې لکه هغه ورځې 400 کې یو ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دی چې
बिश्नवज नहीं चूं हिकायत में कुनत, वज जुदाई हा शिकायत में कुनत। मौलाना वही चित्तवावरा चे द शपेलई दा आवाज चे दे दा څه या दा शपेलई वही څه اوس د مولانا ذوق ګوره ذوق ته شپېلۍ څه پوهېږي یا شپېلۍ څوک غږوي پکې ټپې وایي څوک پکې غزلې وایي څوک ریډیو کې شپېلو نو ذوق ته خو پې دا پوهېږي که مولانا روم وایي نه بشنوز نہیں چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی د شپېلۍ د آواز چې دی دا په حقیقت کې د شپېلۍ جړا ده شپېلۍ جوړیږي عام طور د درمې نه نو دا شپېلۍ په دې آواز کې په هغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایه زه یوازې دا خپل ځنګل نه ولې جدا یم او دلته د خلقو په لاس کې لوبې دا د مولانا روم تخیل دی ثابتۍ دا شی چې زمون روح جدا شه دی او بدن جدا شه بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې موکته چې پاره لاره څوک تیرې دی نشي پاره لاره چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او ته پته نشته ملک د بوی په لپیټ کې دی د کمیټه لاره یې نشته لاره بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کېږي نو هلته لاره یا چواړیانو له څه ورکي چې ګن پیوچل خیر مونږ نه څه زیاتي شي نو بل کار پې وکړو که نه دین نه زیاتي کړي نو دا بدن دے روح تے لرے کا بیا بے بویونه کړي روح پکې دے سړی په خوند نه مړي روح ته لري کا نو روح جدا شه دے او بدن جدا شه بدن جوړ دے د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغله دے د عالم ارواح عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامت چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې داغه د راشن بندوبست شوی د رزق بندوبست اوس سړی به کیا پیدا کیږي قیامت کې او داغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې خاوره ده اور دی او بدی او هوا ده دې ته عناصر اربعه روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکوالی شو سړی ګرځي خبرې اترې مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړا په دې تاسو پوهېږئ نه د انسان دا جړا او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړا ده په عالم ارواح پسې چې خدای څه پاک ځای کې اوما
اوراد وستم دی پلیت تنور کې دینه نه یسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم اروا در سرایم دا پلیت کارونه ولې کوي غلط کارونه ولې کوي تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې علماء داسې نکته نشته چې هغې باندې بحث نه یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی هغه دلته د گورنر کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي که کولی شي خبره کوي زمونږه امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت که هلته به دی د هغې حکومت تابع وي امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی دا مې داسې وویل لکه یو ملا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نو بلکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به مال راوړو امید دی چې خدای به بخلي نو زمون خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي تاسو په دې اخبار کې اسې اخبارونه خو ټول ګورئ هر یو سار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر ملا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکی لیکلی علامه زما عزیزانو علامه دی وخت کې په ټول پاکستان کې پنځم نشته پنځه علامه دا صفت د هغه عالم دی چې په یویشت علومو هغې ته عبور وي او دا یویشت علوم هغه ته داسې وي لکه دا تلی نو په ټول پاکستان کې علامه پنځم نشته په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانه حضرت العلامه یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټري وایي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه پلانه به تقریر کوي علامه ټکي نه چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې داسې امیر المؤمنین ټکي نه نخره جوړه ده زمونږ په ملک ما په خبره پوهېږي امیر المؤمنین ابو بکر صدیق امیر المؤمنین عمر فاروق امیر المؤمنین عثمان ذی النورین امیر المؤمنین علی مرتضی امیر المؤمنین داخله زما عزیزانو عرض داو چې دغه شعر په ضمن کې علامه بحر العلوم لیکلی دي چې مولانا روم با یسمع رباب به اوریدو اوس رباب همونگا ماورو تاسوی ماوری مولانا روم با رباب چی اوریدنو بشنوز نہیں چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند اگر رنگ مد نظر بے اوریدو او تخیل او توجہ بے اغوا اوس خطا سو کلو کی منگے اور رباب چی غگوئی ہے پرون میلو تراغلی ہوئی ہے
په دې لارو سواروي نو څم کول په میلو کې مڅ حکم بخت دا د دنیا څخه پیکاوړو ته راغلي دا دومره دومره مګي چې پکې مرداري د غوړو په ټیمانو کې د هغې هغه امرسي او ځلوبو ته راغلي وي و بدبخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ما ته اجازه وکړه چې لږ سیل وکړم هغه ورته بچیا د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله مسلمان دنیا کې سیلونو ته نه دی پیدا نه عیاشۍ او لوفرۍ ته پیدا زه تاسو ته په ایمان وایم چې په ټول کال کې د اختر په دې دوه درې ورځو کې چې زه څومره تنګ یم دومره په ټول کال کې نه یم بالکل پړمې تیارۍ که څوک لاس را کوي غاړې هلکه غاړې وته څه مطلب در غاړې بوځي یو سر به داسې کوي لا دا شیخان بعضې به در غاړې وځي دا ځای په ټوپونو کړی نو د دې د دروغو سوال نه واخر دعوانا ان الحمد لله د روح او د بدن منس کې څه تعلق دی نو د روح او د بدن منس کې تعلق داسې دی لکه یو قالب وي او پاغه قالب کې یو شی جوړیږي مثلا تاسو د خختو بټو ته کور شي نو د خختو په بټو کې د اوسپنې یو قالب وي داسې هغه قالب کې تپیری چې دی هغه خوره ورواچي او بیا په د پاسه لاس تیر کی او قالب کې ثابته خخته جوړه شي او بیا واړی بیا بلا پکې واچي نو د روح او د بدن منس کې داسې تعلق دی لکه قالب کې چې سړی خخته جوړه روح ځان له یو مستقله ماده ده ځان له یو مستقل جسم دی لکه خخته په قالب کې نو دا خخته ځان له یو مستقل جسم دی او قالب ځان له شی دی نو روح چې دی دا په دې بدن کې داسې شی دی لکه هغه خټه چې په قالب کې ورواچي قالب نه چې خټه وباسي نو قالب تش پاتې شي دغسې روح چې د بدن نه وځي نو بدن تش قالب پاتش دا تعلق دے د روح او د بدن په منځ کې اوس بعض علما دا لیکي چې هر کله بدن به روح پاتش نو دې بدن ته په دې قبر کې د سزا او د جزا څه پته لګي ځکه چې مونږ دا وایو چې په قبر کې عذابم سړی ته ملاويږي او په قبر کې نعمتونه هم سړی ته ملاوي نور کله چې روح ته وته نو بدن به حصہ پاتې شو چې بدن به حصہ پاتې شو نو دته د سزا او د جزا تمیز بڅنګ کی په دې خبرو عزیزانو لږ ځان پویول زکه ضروری دي چې زمونږ دا زمانہ ساجيبه غونډه ده هغه بګوري چې قتل دړ نه مني او هغه به اوري چې اوریدل دړ نه مني او بیا په پاکستان کې خو د دا قسم لعنتونو باران شوه هغه ورځ یو خزه بیان ورکړیو چې سړی ته سلور خزه روا دي نو خزو ته سلور مړونه ولې روان پکار داده چې خزو تم سلور مړونه روان
نو یو درې هلکانو ډېر تکړه هغې بیان ورکو چې بیبي مونږ خو درې هلکان درته تیار یو او څلورم ځان له بله مو ګوره. نو مالدا د نر بچیو دې ښځې له هم داسې بیان پکار چې مونږ درې خو درته تیار یو او څلورم میړه ځان له بله مو ګوره. اوس په کوم ملک کې چې د ښځو دا جرت وي چې ښځه وایي چې زه څلور مړونه کوم، نو زمونږ او ستاسو ټولو د پوزې غوسې شي چې په دغه ملک کې اوسي او دې ته مونږ ملک وایو او دې ته مونږ وطن وایو چې ښځه دا جرت کوي چې زه څلور مړونه کوم. نو عرض میں داو چې اره بلا ستا په ملک د ځمکې سر ته راغلی ده، اره بلا چرته به ملا را پیدا شي اعلان به وکړي چې په قبر کې سوال و جواب نشته، خلق به د خدای په قهر اخته شي، شته او نشته او شته او نشته او شته او نشته. چرته بسې به یو پمفلټ شایع شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی نه دی، خلق به در په در ګرځي مولیانو پسې چاله راشي شریعت ته او مناظره ده او پلان دی. نو عرض میں داو چې په خبره ځان پویوي دا زمونږ ملک نن سبا د هرې فتنو باران شوی، داسې فتنه نشته او نه پاتې ده تر اوسه پورې چا په دې ملک کې راښکاره شوی. سوال داو چې د روح او د قبر منځ کې تعلق څه دی؟ نو پدے باندے کہ علامہ ابن قیم نہ پوئی گی، پدے باندے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نہ پوئی گی، پدے باندے کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نہ پوئی گی، پدے باندے کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہ پوئی گی، پدے باندے کا مفتی ہند مفتی کفایت اللہ نہ پوئی گی، پدے باندے کا حافظ ابن حجر نہ پوئی گی، پدے باندے کا علامہ قسطلانی نہ پوئی گی، پدے باندے کا علامہ عینی نہ پوئی گی، پدے باندے کا جلال الدین سیوطی نہ پوئی گی. نو په سور لسوه کاله رستو د پاکستان روټي خلاص پی پوي. دا خلق پی پوي په حیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کدا خلق نه پويږي نو مونږ غوندي کو سړپ چې دی هغه په دې باندې پوي. بیا قرآن نرستو دویمه درجه کې امام بخاری رحمت الله علیه تیر شوی. امام بخاری شپږوشل کال رستو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تیر شوی دی او هغه تقریبا 19,000 حدیث په بخاری کې را جمع کړی. امام بخاری یو حدیث نقل کړي. امام بخاری
امام بخاری چې څو وخت کې وفات شو نو د مرګ نه وروسته د هغه د قبر نه 6 میاشتې د مشک او د عنبرو لوګي راوړل. بیا په دغه امام بخاری یو حدیث نقل کړی دی. شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایلی دي چې دې کې پلانې راوي چې ده عند المحدثین قوی نو لیکن قبره یفوح حين دفنا چې څو وخت کې ده خخېده او لحد ته کوس کړو سړونو د قبر نه وړاندې نه خوشبويي راووته. دا په سترګو لیدلې شوي څیزونه دي. نو علامه ابن قیم نا چا تپوسو کو چې دا قبرونه خو مونږه بعضې وخت کې سپړلي دي او لاندې پکې وګورو اډوکي پکې پراته یا پکې مړې پروتي مونږ خو نه وینو چې دا قبر جنت ته او دا دوزخ ته یا پکې نعمت ته یا پکې عذاب ده. هغه ورته وی چې تا سره یو سړی پروتي او اودی او هغه سړی په خوب کې پولاو خوري چرګان خوري فروټ میوه خوري تا ته پته لګي تا سره وده ده او هغه په خوب کې لګیا دی میوه او چرګان او پولاونه خوري تا ته پته لګي ویل نه ویل چې تا سره پروت دی هغه لګیا دی چرګان خوري او تا ته پته نه لګي نو چې تا نه بل عالم ته تللی دی د هغه د نعمت تا ته څه پته لګي دی. تاسو خیال راغلی عالم برزخ خو یو حائل دی د قیامت او د دنیا په منځ کې نو هغه بل عالم دی نو د بل عالم د نعمت او د غیر نعمت تا ته څه پته لګي دی. بل دا چې داغي جواب پیغمبر ډیر خوانناک کړي. په یو دوه قبرونو تیر شو او وی فرمایل چې اے صحابه هما يعذبان دا دواړه مړي په سخت عذاب کې گرفتار دي. نو لیکن وما يعذبان فی کبیر گناہ سلو یا نو لیکن خدای رانی ولی نو د قجوری یو ډکه راوړو چې ډکه